وی یو ځای کې یو ښځه وه د هغې یو ماشوم بچی پیدا کېده یو ماشوم بچی پیدا کېده نو د دې ښځې یو غلام دی یو امرئې غلام ته وایي وی ورشه ماله د دوکان نه دا فلانکې بچی راوړه شی راوړه هغه سیدې ورته یاد کړه چې هغه د ولادت په وخت کې زنانه له پکار راځي دا غلام یې د دروازې نه بار ووت چې ووت یو سړی وله مخې له راغی سړی تپوس کوي د دې غلام نه وی د دې ښځې څه پیدا شو وی لورې وشوه وی ښه دا واوره ځان سره چې دا به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به د جولاګي د لاس مري دا سړی یو دماکه غوندې ذهن لراله چې دا دومره پلیته ښځه جوړېږي چې دا به سلو کسو سره زنا کوي سل کسه به د دې د لاسه دوزخ ته ځي نو راشه بېغمه کا اړو سوچ یې ونه کړه چې فیصله د الله ده نو بدلېدي خو نه شي دا لکې سوچ راغی راشه بېغمه کا سودی په ځای پرېښوه راغلی والکور ته راغی چاړې را واغېشته جینۍ خو د مور نه پیدا شو مور لا چوکړې بوکړې ته تاوئ د چاړه را واغېشته جینۍ په دا خېټه وواله وینې ته وبهېدې کلمې ته ووتې او د غروالو تښتېد لاړ مجرم شو وتښتېد په دې سوچ چې جینۍ نه مې کلمې ویستې مړه شوه اوس خو مجرم شم او د 302 کیس مې وکړ اوس به مې پولیس یا هغه زمانه کې چې داسې په مسله مې ځان واړو لړ هغه غلام و اسم له هغه کلي نه بل او بل نه بل دا ذرایع ابلاغ خو نو چې سړی معلوم کړي وتښتېد هلته ځان له مزدوري شروع کړه مالدار شو دې حد ته ورسېد چې هغه زمانه کې کومې ګډې چیلې وخان چې څه مالیاتو د هغې مالک شو لوی تاجر ته جوړ شو ډېر شهرت یې ومونته پلانکې خان پلانکې نواب مالدار شو بلا نوکران دي یو ځل یې زړه کې سوچ وکړه چې راشه خپل زوړ کلي ته لاړ شه کم کلي کې چې د ماشوموالې او خړپوسې کړي دي او دا اوس خو د خلکو د ذهن نه وتې اوس د څوک څه پېژني چې دا هغه سړی یم چې هغه جینۍ مې په خېټه والې ده ما څوک څه پېژني دغه خپل زوړ کلي ته راغی چې دې کلي ته راورسېد دا خوند وله ورکړه خلکو نه پېژن خلکو نه یېرو نو هغه کلي کې ځان له جیداد او پټې او پیسه پیسه برابر کړه او نوکران یو ځل خپلو نوکرانو ته وایي چې یاره ماله یو ښځه چېرته یو جینۍ وګورئ چې زه نکاح ورسره وکړم واده مې نه دی کړی خو داسې جینۍ به ماله ګورئ چې په دې ټوله علاقه کې د هغې نه خوبصورته هوښیاره جینۍ به لري هر څومره پیسې مهر غواړي دولت غواړي زه ورکوم خو چې داسې یو جینۍ هغې ولې یو جینۍ په نکاح واغېسته چې صاحب دا ډېره ښشتم ده خلک یې د حسن تعریف هم کوي ډېره هوښیار هم ده چې واده شوه هغې له یو اعلی کور هم جوړ کړه چې واده شو او خاوند ښځې ته د واده په تقاضا کې کم نزدېکت کوي دې ښځې ته یو کتل د دې ښځې په دې خېټه یو داغ و د زخم یو غټ داغ پې د پاسه پروت و ده تې تپوس وکړو یا جینۍ دا په خېټه دی دا داغ د څه دی وی دا ما ته مور ویلي و چې ته کله پیدا شوې زمونږ یو غلام و ما هغه دوکان ته ولېږه سودا له او هغې ظالم را منډه کړې او ته په دې خېټه ووالې او کلمې در نه وویستې او ما فورا هغه زمانه کې چې کوم طبیب ډاکټر به ما حکیم راوسته ستا خېټه مې وګنډله ته خدای جوړه کړې هغه غلام ظالم چې هغه تښتېدلی پتې نه لري سړی خو پېښ شو چې خدا کیس خو ما کړی دی جینۍ خو زما خواله خدای راوسته کومه چې ما وجله او کومې متعلق چې غیبي سړي ما ته څه ویلي و دا څه په ګنوړی ده خو الله هغه کوي چې د انسان په ذهن کې نه تېرېږي دا د محبت ورسره پیدا دی ویې لیدله خوښه یم شوه وی ښه دی یو خبره درته کوم اخو زومه چې په خېټه ما واله زه دې ولې والم وی ګوره چې څه اوشي اوس شوي دي خو زه چې بار ووتم یو غیبي سړي ما ته وویل د دې ښځې څه پیدا شو ما وی لورې وشوه وی ښه نو دا به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به د جولاګي د لاسه مري ما وی راشه چې دومره کمسته ته جوړېږي بېغمه کوه نو ما کس درکړه او تښتېدم خدای مالدار کړم مال مې وګټه رښتیا وایه اوس خو زما ښه دی هغه غیبي سړي ټیک ما ته ویلي دي که غلط وی سړیه دې خبرو کې ګوتې مه وه بس دا پرېږده وی نه بس اوس خو مې قبوله هر څه چې دې کړي دي هغه دي خو بس
دارا توا چې دا ما والی چارا سره دوکا وکړه که سړي رښتیا ویلي دي وی ټکې درته ویلي دي بلکل یې ټک ویلي دي ما امقه ښځم چې په شمېر مې سلو هلکانو سړو سره بدکاري کړې ده ته مې یو د پاسه سلم رښتونې خاوند دی بلکل یې ټک درته ویلي دي وی تا بس وی چې څه شو زما په قسمت رسېدلی خو هغه ما ته یو ټکې ویلو چې د جولاګي د لاسه به مرې ودېږه یو محل دله جوړو چې هغې کې به ماشې هم نه راځي ماشې جولاګي به هم نه راځي یو اعلی محل یې والا جوړ قیمتي او هغې کې داسې طریقې سره بند جوړ که پیک چې هغې ته به جولاګي دپاره مستقل نوکران ودرولی دي چې ستاسو ډیوټي به دی چې جولاګي به نه پرېږدي جاله جولاګي به نه پرېږدي د جولاګي کې یو قسم دی شاته د ویښ کې یو دونه غوندې غوټه لري دا زهرونه ډکه صفای روانه ده په محل کې دا جولاګي چې کم دی ویني وجني کور صفای هر څه برابر ده یو ځل ښځه خاوند په خپل کټ کې دواړه سره ملاستي یو جولاګي داسې په دیوال باندې راغی دا ښځه دې خاوند ته وایي وی تا ته دا شی یاد کړی چې زما مرګ به د دې شي د لاسه وي وی دقه یې یاد کړی وی زه اوس ګورم چې ما وجنې او که زه یې وجنم دا را پاسېده او څه شی راواغېسته او ټس یې ورکړه جولاګي له ټس په دیوال ورکړه هغه ولګېد لاندې پرېوت چې پرېوت دی چپړه راواغېسته او په هغه جولاګي یې راښکله قدرت الهي ته ګوره دا نوکې معمولي غوندې زخمي و د هغه زهر راځل په هغه نوک کې وردنه وتل هم د هغې د لاسه مرګ نصیب شو بچ نه شو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده نو زمونږ علما دا معنا کوي چې که تاسو غټو غټو محلاتو کې ولې نه یې او د زندګۍ د حفاظت هر قسمه سامان مهیا کې ځان ته خو مرګ نه نشي بچ کېدی مرګ نه خلاصې شته دی نه کم ټیم چې مقرر دی په هغه ټیم به درنه سا خېجي